نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. سورة البقرة اولنے پارا 55 نمبر آیت دی. بنی اسرائیل کله چې د سخی عبادت وکړو د موسی علیہ السلام په غیر موجودګۍ کې موسی علیہ السلام چې کله راغی ډیر غوسه الله رب العالمین نے سوال وکړ زما د قوم ته معافي وکړه. الله رب العالمین ارشاد نازل کړ د دوی د پاره د معافی طریقه دا ده چې دوی د مجرمان خپل یو بل مړ کړي. په دې وجه مجرمان د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام امتیان او یا زرا بنی اسرائیل قتل کړي شو. بیا د دوی د توبې د معافی د پاره چې دی الله رب العالمین نه معافی وغواړي دا الله رب العالمین په حکم باندې او یا کسان موسی علیہ السلام منتخب کړ ځان سره د کوه تور دا بوتل د پاره دا هغه او یا کسانو چې غوی د موسی علیہ السلام په غیر موجودګۍ کې د سخی عبادت نو کړي دا 12,000 کسانو عبادت نو کړي. نو پدې کې او یا کسان د الله په حکم باندې موسی علیہ السلام ځان سره کوه تور روان کړ بویتل. موسی علیہ السلام دی تویلو چې الله رب العالمین ارشادات احکامات بتا سووري دا بقبلوي. موسی علیہ السلام دی کین ول پغر باندې او پدې وخت د اسمان طرفنا اوریز غندرالا موسی علیہ السلام د دوی نه جدا شو پناه شو دی په نظر باندې نه راتلو. موسی علیہ السلام سره الله رب العالمین خبره وکړي دا الله رب العالمین ارشادات دی بنی اسرائیل او یا کسان ووریدل. موسی علیہ السلام چې کله دوی ته راغی دا الله جل شانه کلام ووریدو دوی ته ارشاد دا نازل شوی چې تاسو دا الله رب العالمین دا کم ارشادات احکامات تاسو ته راغلي دا به منئ په دې به عمل کوئ او که په ناپوهۍ سره تاسو نه ګناه وشي د هغې به توبه وباسي الله به ستاسو معافي کېږي. دی دا خبره طریقه یې واورېده دی موسی علیہ السلام ته وویل چې موږ خو خبرې واورېدې خو موږ په دې پوه نه شو چې دا خبرې تا سره چا کولې. الله رب العالمین موږ ته ښکاره وښایه موږ به الله ستا تصدیق وکړو که الله دې راته ښکاره ونه ښوده موږ تصدیق نه کوو. الله جل شانه په دې باندې ځمکې طرف نه زلزله او د بره طرف نه د بجلۍ پړق یا تندر نازل کړ او په دې طریقې سره او یا والا بنی اسرائیل هلاک شو. موسی علیہ السلام یوازې پاتې شو. موسی علیہ السلام الله رب العالمین ته عارضه وکړه درخواست وکړه چې یا الله دا کسان کړي هلاکول مخکې به هلاک کړو او که اوس دې وفات کول زه به دې وفات کړو زه به دې قوم ته څه جواب ورکوم. موسی علیہ السلام په دعا باندې د یوې شپې او ورځ تېرېدو نه بعد دغه بنی اسرائیل واپس بیا راجوندي کړي شو. دینا بعد چې دوی کله راغلل خپل قوم ته موسی علیہ السلام راغی الله رب العالمین په حکم باندې موسی علیہ السلام عمالقو چې دوی د موسی علیہ السلام دی علاقه قبضه کړې وه. موسی علیہ السلام هغې علاقې شام او فلسطین باندې د حملې دپاره 12 کسان به طور معلومات ولیږل. هغوی ته وی چې کله تاسو راشئ تاسو به حال نه وایي. موسی علیہ السلام چې کم 12 کسان لیږلو په هغې 12 کسانو کې 10 کسان داسې چې هغوی واپس راغلل او دلته بنی اسرائیل ته حال بیان کو
چلتا عمالقات دا سے مضبوط او زورور خلق دی اغی سرگ وردا جنگ دا پار لال نشی دو کسان دا سی چاگئی پراز باندی فیشو چاگئی یونمو یوشع ابن نون علیہ السلام رستو بیا نبوتا ملو شو او دویم دی کالب ابن یوقنا چی دی دوارو بن اسرائیلو کی او پا دی دولس کسانو جماعت کی لیکن دوی چی واپس راغلل دوی حال قوم تا اونوی دی لس کسانو حالوی موسیٰ علیہ السلام دی تا پشام فلسطین باندھ حملی دا پارا حکم اکڑو دی موسیٰ علیہ السلام تووی چی تو فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ تو استا خدای دی جہاد تجمون جہاد نکو من بدل تناسو البتہ کلا غزین اخپل بانی بنی اسرائیل عمالقہ قوم اوتو نبیابا منگا دا غزین تلال شو نو بطور عذاب دوی توویلی شو چه تاسو بنی میدان کے پاتی شی یو میدان آغیتا میدان تیہ ہوئی چه دا شپک دیرش ملا اگدوالی او سلیرش ملا پلنوالی یو میدان دی چه دا سمندرنا 15,000 فوٹا اچت تی دی میدان کی دی پاتی شو یہ تیویلی بستاسو چی جہاد نکم دلتاو پاتی سلویخ کال دی پا میدان تیہ کے پاتی شو دی موسیٰ علیہ السلام تے دا خوراک بندو بس پکار دے اللہ رب العالمین پہ من او سلوان نازل کر من دا خوک خوراکو لکدکیر تو رنجبین ہوتا ہوئی او دویم سلوا اور تکڑی شوی پاخو ترسکن ملزان چی دا بدیتا دا نور در آغتو پا وقت کی پراتو خوراک سکاک بندو بسو شو دا تیاری دا پارا دی منگتا تیار دا منگتا درنا ضرورت تی دیتا دا نور یوستن اللہ رب العالمین دا شپیر و خانہ کر دیتا برنا بیا دیوی چی گرمی دا گرمی دا بچکی دو دا پارا بندو بس پکار دی پا میدان تیہ باندی با اوریز ولالاوا دی با دا گرمی نم بچو پا دی طریقی سرا دا بن اسرائیل پا میدان تیہ کی سلویخ کالا پاتی شو بیا چی کلا دی بن اسرائیلو دخپل پیغمبر پر رہنمائی او نگرانے کی شمویل علیہ السلام دا شمویل علیہ السلام پر نگرانے کی دا طالوت بادشاہ پر نگرانے کی چی دا غوق کی پیغمبر شمویل علیہ السلام او دا مسلمانانو بادشاہ طالوتو دا دی پر نگرانے کی پا عمالقو باندے حملہ اکڑا عمالقو سر جہاد شو دا عمالقو سردار جالوت قتل کڑی شو اللہ رب العالمین دا علاقہ دا شام او دا فلسطین دا مسلمانانو پلاس باندے فتح کڑا نو دا دی میدان تیہ واقعہ دلتا مختصراً ذکر کی بیا دوی تو ویلشی دیوی چه منگ تر خوراک سکاک بندو بس پکار دی چه منگ خوراک سکاک کو دا یوشع ابن نون علیہ السلام پا دور کی دوی تو ویلشو چه تاس دی خار تا دن نشی خوراک سکاک بکوئی خو پا عاجزی سر بتاس دن نکی گئی او چه دی خار تا دن نکی گئی دی خار پا بارک کی تقریباً سلور اقوال لی یو قول دار دی چه دا مراد بیت المقدس دی دویم قول دار دین مراد اریحا دریم قول دار چه دین مراد شام سلورم قول دار چه مقام ایلیا دی دی خار تا تاسو دن نکی گئی چه دن نکی گئی پا عاجزی سر حالت در کو سجدی کی او تاسو بوئی حتتن مانا زمان گناہونا منگتا معاف کا نو دی بنی اسرائیل پا دیجے کی دوالو کارون کی تحریف کو دی دن نکی دل دا سجدی رکو پا حالت کی نا بلکہ کی ناسلوزان سلو دن روان شو او بل دی تویلی تاسو بحتتن وائی دیوی حنتتن فی شعرتن غنم پکار دی پا وگی کی اللہ رب العالمین پا دی باندی بی عذاب نازل کو وبا پیرالا او پا یو ساعت کر دین او یا ذر من اسرائیل حلاک شو دی طریقے سر بنی اسرائیلو کی او یا ذرا کسان مرشو بیا دی موسیٰ علیہ السلام توی چه منگ تر ابو بندو بس پکار دی اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تے ہم سو چتا کا کانی لروا چوا کانی سنگا کانیو کانی اغا کانیو موسیٰ علیہ السلام زان سر کوئی دور نروڑی اغا کانیو او یا دا سی کانیو چه موسیٰ علیہ السلام بزان سر دا ساتو دا دا سنگی مرمر یا سنگی قدان یو کانیو او پدی کے دو لسکن دیوی موسیٰ علیہ السلام دیتا ہمسا روا چولا ہمسا کم ہمساوا
نو همسا هغه همسا وا چې هم موسی علیہ السلام ته شعیب علیہ السلام ورکړی وا دا د موسی علیہ السلام سره وا د انسان د قد برابر وا د موسی علیہ السلام د قد برابر اوږده وا د دې دوه سرونو د آدم علیہ السلام ځان سره جنت نه راوړی وا او سلسله در سلسله شعیب علیہ السلام ته د شعیب علیہ السلام نبی موسی علیہ السلام ته ملو شو هغه همسا چې د آس لرګي و د جنت وا او د دینم علیق د همسا نوم علیق پدې همسا باندې کانی و موسی علیہ السلام کانی و بنی اسرائیل 12 قبیلې د یعقوب علیہ السلام د بچو 12 جوړ شوی د دې لپاره 12 چینی جاری شوی چې دینه به روزانه شپږ لاک کسانو د دې کانو د چینینا او بس کړي او بندوبست شو دی بیا موږ په دې من سلوا باندې گزاره نکو موږ تنور خوراکونه سبزی پکار دي ترکارې پکار دي بادرنګ پکار دي ترې پکار دي روجي پکار دي اوګه پکار ده دال مسور پکار دي پیاز پکار دي موسی علیہ السلام الله رب العالمین نے سوال الله رب العالمین دی دا موسی علیہ السلام نا دی مطالبه وکړه موسی علیہ السلام دی ته چې تاسو ډېر ناپوهه خلک کی خو خوراک ورکوي او کمزوري خوراک اخلي خود چې تاسو وخت دی تاسو بیا دی خار ته داخل شي الته تاسو داسې ځنه ملاوي او په دې باندې ذلت او سپیرواله او غضب د الله رب العالمین هغه په راغي دي داغي مستحقین وګرځیدو خدا غضب په ول راغي دا ځکه چې دی په تورات کې د نبی علی السلام صفاتونه پټول او دا ځکه چې دی د پیغمبران د قتل منسوبې تیارولې د مسلمان قتل په دریو وجو واقعي یو قتل ارتدادن دیم قتل رجمن او دریم قتل قصاصا د پیغمبرانو قتل چې دی کو نو په خپل عقیده کې به ګناه دی قتل کول او دا بنی اسرائیل داسې خلقو ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه فرمایي چې په یو علاقې کې 3 قوم او د هر قوم د لپاره جدا جدا نبیو د بنی اسرائیلو دی بنی اسرائیلو په یو سحر کې دغه 3 پیغمبران شهیدان کړل 3 پیغمبران په یو ورځ باندې د 3 قومونو د دې ظالمانو بنی اسرائیل شهیدان کړل الله رب العالمین په دې باندې عذابونه خپل غضب او ذلت او رسوایی مسلط کا نو الله جل شانو فرمایي بل موسی علیہ السلام ته تورات ملو شو پسو تختو باندې دا تختو تعداد به ان شاء الله په سورۃ اعراف کې تفصیلا ناشي الله جل شانو فرمایي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَيَا وَقْتِ تَاسُوِي اے موسیٰ علیہ السلام قوم تاسوی لن نؤمن لکا حس کلم استا تصدیق نکو استا خبر نمنو حتی تردی پوری نر اللہ جہرتن چمک اللہ کارویو فاقدکم سائقتو پس انوی تاثر تندر انوی تاثر بجلے پلک وانتم تنظرن وحال داری چه تاثر دا پل آثار دا مرکتل ثم باتناکم بیا منگتاسو پیت جوان دکڑے من بعد مودکم پاس تاسو دا مرگنا یا وشپا اورز تیرے دون بعد لعلکم تشکرون دا پارا دی چه تاسو شکریہ ادا کئی وظللنا علیکم الغمام او منصوریو کو پتاسو باندی پا میدان تیح کی چه دا میدان تی دا شام او دا مصر پا منس کی او میدان دی پاگی کی من پتا زبان دی دنور نبت کی دو دا پارا سوریوک الغمام دا اوریزو وانزلنا علیکم المن والسلوى او من نازل کر پتا زبان دی من او سلوى نو من دا خوب خوراکو لکا کیر او سلوى دا مرزانو دا ترسکن خوراکو دا بدی تا پا پلیٹون کی پراتو کلو نمونگو تسوی کلو تاسو خری من طیبات ما رزقناکم اغا پاک چه منگ درکڑی تاس تا رزق ستاسو اغا پاک وراک تاسو کوئی دا تاسو خری امام قتادہ رحمہ اللہ فرمائی چه پدی باندی بدا من خوراک دی تا ملاوے دو دووری پشان خود پیو نزیاد سپین او دا شاتو نزیاد خوگو
دا خوراک بدی ته ملاوي دو تیار باندې ورته ملاوي دو تازه پشان د نازلې دو د ووري قستا دا خوراک دی ته ملاوي دو وما ظلمونا او دی ظلم نو کړي په موږ باندې ولکن قانون انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځان نو باندې ظلم کوونکی دی ظلم په خپل ځان باندې وکړو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ او یاد کا وخت موږ وی دوی تا دی بنی اسرائیل تا چې تاسو داخل شي دی کلی تا په جواب د پیغمبر یوشع ابن نون علیہ السلام باندې مو دوی توي چې داخل شي دی کلی او دی خار تا کم خار دی ایلیا بیت المقدس اریحا شام فکلوا پستا سخری منها پدی کلی کی حیث شتم سنگ چستاز خو خویر غدن فراقا ودخل باب سجدا او تاسو داخل شي دی خار تا دی دروازی تا د سجدی په حالت کی عاجز سره وقولوا تاسو حتتن لریک زمنګ زمون گناهونه حت عنا خطايانا تفسیر خازن لکی حتتن معنا حت عنا خطايانا زمون گناهونه مونږ ته معاف کړه نغفر لكم نمون ببخنو کو تاسو ته خطاياکم تاسو د گناهونو وسنزيد المحسنين او زرد چمون بزیاد کو د نیکانو نور ثوابونه فبدل الذين ظلموا پس بدل کړه کسان چې غي ظالمانو قول خپل وینا او خپل فعل کتویل شو حتتن وای دی وی حنتت دی تویل شو داخلي کې د سجدي په حالت کې او دی کې ناصر لکه ماشوم چې ځان سولي رواني داسې داخل شو دواړه خبرې نه فرمانه سره واقعسته غیر الذي قيل لهم الا وداغنا څنګه چې دی تویل شو فانزلنا على الذين ظلموا پس موږ نازل کړه کسان چې غي ظالمانو رجزا وبا الله وي موږ په وبا راوستا چې تاسو دونه بیکار شوي ګناهونم کوي او خبرم لا نه ملي من السماء الى اسمان د طرف نبی ما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دي فاسقانو په میدان کې موسی عليه السلام نه وبغ وختي او څنګه ذکر کی وإذ استسقى موسى لقومه یاد کا وخت دي سوال کو موسی عليه السلام د خپل قوم د پاره الله نے سوال کو چې الله زما د قوم وبغ واړي فقلنا پس من وی دي موسی عليه السلام ته اضرب توها بعصاك الحجر ستا په همسا باندې دا کانی موسی عليه السلام سره کوم همسا و چې د موسی عليه السلام معجزه و او د فرعونانو په مقابله کې دا غینه مار جوړ هغه همسا و په دې همسا باندې ته دا کانی و کم کانی دي نو کانی هغه کانی چې موسی عليه السلام په کپړې خو دی یو قول مطابق دالي ا کپړې ته تختولې وي او یو قولدار چې موسی عليه السلام ځان سره کوه تور نه وروړي دا به ځان سره ساتو کانی دسو یا د څنګه مرمر کانو یا د څنګه کدان کانو او پدې کې دولس کندې وي همسایه د کم لرګي و جنتی او بوټري لرګي هاس دا د اغي همساوا او دی د دې همسانم علیق امنګ تیج په دې همسا باندې کانو فانفجرت منه 12 عینا پس روان شوی د دې کانینا دولس چینی موسی علیہ السلام گزار ورک دولس چینی روان شي قبیله دولس وی یعقوب علیہ السلام زامن دولسو نو باغی نسبت باندې دولس قبیله هر چا خپل ځای خپل ګدري معلوم دینه به وبس کوي قد علم كل ناس مشربهم فتاقی سره پیجند هر یو جماعت او هر ډلې خپل ځای د وبوس کلو کلو تاسو خوري وشربو تاسو کې میرس کې الله د الله پاک د رزقنا ولا تعثوا في الارض مفسدين او تاسو مکیږي پزمکه کې فساد کوونکی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او یاد کوا چې تاسو وې موسی عليه السلام لن نصبر على طعام واحد من هیڅ کله صبر نکو په یو قسم خوراک باندې منو سلوا باندې گزاره نکو دا خو الوخت منو سلوا فدع لنا ربك يخرج لنا مما پس تو سوال کړه موږ د پاره د خپل رب نه چرو باسي موږ ته باج داغنا تنبت الارض من بقلها چې زرغونوي ازمکه د ازمکه نه خوراکي موږ ته پکار دي من بقلا چاغ ترکارې دي وقثاء او بادرنګ او تری دي وفومها اوغدا یا رج دي ابن عباس سے وی فومها رج ته وي امام مجاهد سے فرمای فومها اوغي ته وي نو اوغا او رج دواړه
وعدسها او دالونا د دالو ټول قسمونه وبصل او پیاز دامو پکار دي. قال موسی علیہ السلام او فرمایل اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي آیا تاسو بدله کې غواړئ هغه چې هغه کمزوري دي په هغه چې بدله کې هو خیر چې هغه ډیر غوره دي. من او سلوا تازه مفت کې تاسو ته ملاویږي تاسو وخت نشو او چې مشقت والا خوراک تاسو غواړئ دا کمزوري دي کمزوري اخلي او قیمتي او اعلی پرېږدئ. اهبطوا تاسو کو چې مصر دی خار عام خار دی یا بعضی کتابونه کې خار نه مراد هغه مصر دی چې کوم د فرعون خار یو. فإن لكم ما سألتم بس یقینا تاسو لپاره به په دې خار کې هغه څه چې تاسو غواړئ. وضربت عليهم الذلة والمسكنة او وګرځول شو په دې باندې الذلة ذلت والمسكنة او محتاجي. وباءوا بغضب من الله او دی لایق او مستحق شو په غضب د الله پاک باندې. ذالک دا غضب په دی باندې بیانم به شکدوی چې کانو ودوی یکفرون بیاات الله دی کفر کو د الله پاک آیاتونو باندې. ويقتلون النبيين بغیر الحق او دی قتل کول پیغمبران په نه حق باندې. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا قتل او کفر دی زکه کو چې دی نافرمانو دی تجاوز کوونکو. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فمخکې آیاتونو کې د بنی اسرائیل او قباحتنا ذکر شو. اوس په دې آیاتونو کې هم د بنی اسرائیل او قباحتنا او د دې بد اعمال ذکر کیږي. په دې آیاتونو کې الله رب العالمین د مؤمنانو کامیابی ذکر کوي او د اسلام عمومیت ذکر کوي. یهودیان صرف خپل قوم نجات والا منی، عیسایان صرف خپل قوم نجات والا منی، مجوس خپل قوم نجات والا منی. الله رب العالمین حکم نازل کو چې کامیابی د الله رب العالمین باندې ایمان او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان کړه. که یهودی ایمان وروړي، نصارا ایمان نوړي، بل دین وال ایمان نوړي او ایمان سره عمل صالح وکي نو دا جاگیر د اسلام د یو قوم نشو. بنی اسرائیل یهودیت، بنی اسرائیل عیسائیت، دا اسلام د دوی پشان قومي دین نه دی بلکې اسلام د عمومي دین دی. د یو خاص جماعت یو خاص قبیله سره تعلق نه ساتي. که د دنیا د هر ګټ ایسودونکي وي خو چې ایمان یې راوړو دا د بل مسلمان رور دی دا ټول به ایمان او د عمل صالح سره جنت ته ځي. اسلام عمومیت ذکر کوي. هادون مراد یهودیان دي، یهودیان د موسی علیہ السلام امتیان، نصارا عیسایان د عیسی علیہ السلام امتیان او صابئین په باره کې علماء مختلف اقوال ذکر کړي دي. یو قول پکې دا دی چې دا داسې خلک دي چې د یهودیت او د مجوسیت مشترکه دین دی، دوی ته صابئان ویلی شي. او دویم قول پکې دا دی چې صابئین هغه خلک دي چې د فرشتو عبادت کوي او نور طرف ته په عبادت او په منځ کې مخ کوي. دریم قول پکې دا دی صابئین هغه خلک دي چې د ستورو عبادت کوي. او یو قول پکې دا دی چې دا خلک دي چې یو پیغمبر دی یو شریعت دی سماوی دی تابع وي نو دي ته صابئین ویل شي. بهر حال یهودیان، نصارا، صابئین د دې ټولو لپاره د کامیابی بنیاد من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا، ایمان بالله په آخرت او عمل صالح کداوی کامیابی شته ورنه کامیابی نشته. بیا د بنی اسرائیل قباحت ذکر کیږي. دی بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام سره وعده کړو موږ تورات منو، تورات را لروړه چې تورات وروړه بیا نه منو. الله رب العالمین دی باندې وعده ما تول په بنا غر دا قد انسان په اندازه باندې راوچت کو. رسول ان شاء الله پس سورہ اعراف کی راشی وَإِذْ نَتَّقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دیتے ہوئے تورات باندې عمل کوي کنه کوي. دی اول وعده کړی چې کوو چې بیا نه کو الله پاک پی غر را پورته کو او پسر و تروجت کو معنی کده باندې را وګرځوم. نو دی بنی اسرائیل بیا وعده وکړ چې بالکل موږ منو.
تورات احکامات باندې به موږ عمل کوو الله پاک د دوی نه هغه غر بیا واپس کړو ولې پې غر اوچت کو او د هغې نه بعد چې دوی خپله واده بیا تازه کړه الله پاک ته غر واپس کړو الله جل شانو فرمایي چې تاسو واده کړی وه خو فضل مې در باندې وکړو ځکه مې هلاک نه کړي که چېرې دا فضل مې در باندې نو کړي تاسو مې هلاک کړي وي بیا د داود علیه السلام د قوم چې د بحر ایلیا په غاړه باندې قوم د بني اسرائیل اوسېدو د هغې پیغمبر داود علیه السلام د 80,000 کسانو دې ته وویلې چې انتخاب تپوس ته وشو کومه ورځ باندې عبادت کوئ بیوي د خالي په ورځ ښه نو چې د خالي په ورځ عبادت ستاسو شوه نو د خالي په ورځ به تاسو ښکار نه کوئ ستاسو ښکار اتوار پیر منګل بد جمعرات جمعه دا شپږ ورځې به ستاسو ښکار وي خو د جمعې په ورځ به تاسو ښکار نه کوئ دی وی ټیک ده د خالي پرد بخکار نه کوي دی وی ټیک ده د خالي پرد چې دی وکتل د خالي پرد به میان ښکاره ګرځېدل او نور ورځې کې میان پټو دی ته شیطان ناغې طریقې ورته وښودله چې د خالي پرد به تاسو ښکار هم نشي او کار به مم کېږي لختي جوړ کړي حوضونه جوړ کړي او د دې نهر نه اوبه هغې ته بوځئ نو چې کله میان ورته لاړ چې خوله ورته بنده کړي لختي بند کړي نو چې کله تاسو سبا باندې اتوار وځي نو د دې خپل تالاب نه بیا دا میان تاسو نیسي نو دا میان به ستاسو د خالي پورد نشي بلکې د اتوار به شي په دې کې درې قسم شو دا بني اسرائیل یو قسم هغه شو چې هغې دغه ښکار شروع کړه د خالي په ورځ باندې دویم قسم هغه شو چې هغې نه ښکار کو او نه یې دی منع کول تبلیغ هم نه کو او دریم قسم هغه شو چې هغه تبلیغیانو هغې ورته ګوره دا کار مه کړه الله به مو هلاک کړي دا تبلیغان پکې 12,000 کسان شو الله رب العالمین د داود علیه السلام په دعا باندې د دې د ځوانانو نه د دې شکلونه بوډاګانو ځوانانو شکلونه یې مسخه کړل چې شکلونه یې مسخه کړل د دې نه شادوګان بیزوګان الله پاک جوړ کړ یو قول مطابق د ځوانان نه بیزوګان شادوګان او د بوډاګان نه خنزیران په سترګو سره پیژندل دا پلان کې دي او نور شکل و صورت د دوی الله رب العالمین مسخه کړ دې طریقې سره دا قوم چا چې پکې تبلیغ کړو دوی ته نجات ملو شو تبلیغانو ته نجات ملو شو او دویم قول او دویم قوم چې چا نه تبلیغ کړو نه دا ښکار کړو د هغې په باره کې شریعت خاموش ته څه خبره نه ده کړې البته چا چې ښکار کړو هغې ته الله پاک عذاب ورکړو 3 ورځو پورې شادوګان بیزوګانو هغې نه بعد الله رب العالمین هلاک کړل چې چا د وخت د پیغمبر تابعداري کړې ده الله نجات ورکړي او چا چې د خپل وخت د پیغمبر مخالفت او نافرمانی کړې ده نو الله رب العالمین هلاک کړي نو الله جل شانو فرمایي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان نوړي دي په مخکنو پیغمبرانو باندې والذین هادوا کسان چې يهوديان دي په موسی عليه السلام ایمان نوړي دي والنصارى کسان چې عیسایان دي په عیسی عليه السلام ایمان نوړي دي والصابئین کسان چې صابئین دي من د دې ټول خلکو لپاره من هغه څوک آمن بالله چې ایمان وروړي په الله پاک باندې او یوم الاخر په ورځ آخرت باندې وعمل صالحا عمل وکړه کې فلم د دوی لپاره به اجر بدلی د دوی عند ربهم پنځ درب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبوي هیڅ قسم یې په دې باندې باندې غمجن شي د دنیا په نعمتونو پسې په آخرت کې وإذا أخذنا ميثاقكم او یاد دا وخت چې موږ واقع سره تاسو نه کلکه وعده په قبلولو د تورات باندې ورفعنا فوقكم الطور او موږ چت کو راپورته موږ تاسو په د پاسه غر تور نه مراد عام غر دی د فلسطین یو غر خودو موږ ته وی تاسو ونیسئ ما احکامات دینکم چې موږ درکړي تاسو ته بقوت په کلک مضبوطیا باندې وذکروا تاسو یاد کی ما احکامات چې په دې کتاب تورات کې دي لعلکم تتقون د بارا دي چې تاسو ته نجات ملو شي د هلاکت د دنیا او د آخرت نه ثم تولیتم بیا تاسو رازکم من بعد ذلک فصدق قبل التورات نه فلولا فضل الله علیکم پشکر چرنوی فضل دا اللہ پاک چکڑی دی پتا سو باندی ورحمت و رحمت دا اللہ پاک لکنتم من الخاسرین نقام قابتا سوی تاوانیان ولقد علمتم الذین اعتدوا او بتاقی سر تاسو بیجنیا کسان چغی زیادی کڑو منکم ستاسو بن اسرائیلونا فی سبتی دخالی پورس پخکار کبولو کی فقلنا پس من اوید بیتا لهم دی خلق ته بنی اسرائیل ته مووی
کونو تاسو شي قردتن خاسین بزوگان شړلی شوي ذلیل کړی شي مسخ کړی شوي فجعلناها پس موږ وګرځول دا بني اسرائیل دا شادوګان نکالن عبرت لما دا خلقو دا پارا بین یدی چې په دغه وخت کې وما خلقو رستو خلقو دا پارا وموعظة للمتقین او نصیحت مو ګرځو د پرهیزګارو خلقو دا پارا چې نیکان خلق د دین نصیحت حاصل کی نافرمانی نورم نه کوي او بدان خلق چې نافرمان هغوی د پاره عبرت چې نافرمانی کې داسې انجام دي دی بني اسرائیل باندې غر راپورته کړی شو نو دا د ایمان راوړلو نه بعد په احکامات نه منلو باندې سزا ده او شرعاً دا صحیح ده ایمان په زور نشته خو که یو سړی ایمان نه وړو بیا ایمان لاندې ژوند نه تېري سزا ورته شته او که ایمان یې نه وروړي نو ایمان په زور باندې نشته د دې وجې نه الله رب العالمین په دې باندې غر اوچت کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین